जी मरगरो अफगान हवलदार कंदीजई सुचती का होटल हर कल राशि अफगान हवलदार कंदीजई सुचती का होटल मुंगदल तरागलियो मरगरी मरा सर दी او هغه ډیر زیات تعریفونه کول اول خو مې تاسو ته د دې د چټنۍ جوړولو دغه وښولو چې د چټني څنګه جوړوي او د دې تیکه ډېره زیاته مزیداره وي چې کله پخه شي نو بیا به هم درسره شیر کومه په بهرحال دا مرګرو سلامونه څنګه چل دی خیر دی صحت مزاج مو ښه دی دا راته ووایي دا تیکه چې کومه وي که نه نو دا د کچه څاروي وي او جی دا د سخې وخه ده ښه او دا نوی دکان نه دی تقریبا د 40-35 کال دکان دی بالکل همداسې ده ښه ماشاءالله ماشاءالله ښه دا راته ووایي که نه جي چې رش په ګرمۍ کې زیات وي که په یخنۍ کې ګرمۍ کې جي خلک په ګرمۍ کې خوراک زیات کوي دا خو عجیبه شان خبره ده ښه او بس 29-40 سالو نه بس همدلته کې یو ځای کې که نه ها په دې نوم خو بل دکان ستاسو نشته که نه مرګرو دا ما تاسو ته ووایي که نه لکه افغان کالونۍ کې زه خو هم مرګرو سره په ړومبي ځل راغم چېرته اتفاق نه شوی په دې لاره به تېرېدم راتېرېدم خو دلته به اکثر له مونږ جیکټې وغیره دغه کولې نو دا ځای چې کوم دی نو لکه زموږ ملګري چونکې هغوی کلب سره هم ریلیټډ دي باډي بلډینګ هم کوي نو هغوی وایي چې د دې ډېره زیاته ښه دي کوي او د دې ډېره زیاته ټیسټي دي کوي نو دغه به لکه د دغې ټیسټ خوندونه به مخلو دی چې کله دا پخلی کوي نو هغه ټایم کې به هم تاسو سره شیر کوم او دی چې د دې چټني ډېره زیاته مزیداره وي د هغې دغه به هم درسره کوم دننه ماحول تاسو سره ډسکس کوم ما سره ابوبکر راغلی دی کاشف راغلی دی موږ راغلي یو دلته دغه له خوراک له نو کوشش به مو دا وي چې لکه تاسو سره هم ډسکس کړو دغه خبرې او تاسو ته درو ښایو چې لکه په پېښور کې افغان کالونۍ کې لکه دغه هوټل دی او دوی وی چې زمونږ بل برانچ نشته څنګه چې دا تاسو وینئ دی وی زمونږ بل برانچ نشته همدغه یو برانچ دی اوس سیخونه د اګدي په دې باندې په کویله باندې او یقینا چې د کویلې ټیسټ کې او د ګیس ټیسټ کې ډېر زیات فرق وي کویله خپله ځان له یو ښه ټیسټ لري ښه دغه لري د چټنۍ طرف ته به زه لاړ شم دې مرګرو طرف ته نو سلامونه مرګرو څنګه چل دی خیر دی چټني د دې ډېره زیاته ټیسټي وي ډېره زبردسته وي ډېره مزیداره وي دې مرګري نه به تپوس وکړو څه ورکې اچوئ اوږه ده ښه مرچک دي دړیا ده پودینه ده ښه ماشاءالله دغه شیان پکې اچوي جی بالکل او څنګه چې تاسو ګورئ ډېره زیاته ټیسټي ده زه چې راغم نو ما هغه ټایم کې تاسو ته دا تال وښولو ډېره زیاته ډېر زیات ډک و دی په مشین باندې د دې دغه کولو باقي دی سره ټول انتظامات په خپله دي دغه مشین دی په دې باندې دی دا چټني کوي او د ډېر لرې لرې نه خلک دلته راځي خو د دوی د وینا مطابق د دوی رش په یخنۍ ګرمۍ کې ډېر زیات دي په ګرمۍ کې ډېر خلک راځي نو د دوی همدلته دغه یو برانچ دی افغان کالونۍ دی دا لکه فقیر آباد دی که نه فقیر آباد دی نو د دوی همدغلته یو برانچ دی د افغانان څومره ملګري چې کوم دي د اخلي پخلي په حوالې سره که مونږ او تاسو وګورو نو په دنیا کې مشهور دي ځکه چې مونږ د پولو خبرې وکړو نو هم د افغانستان د کابل پولو زیات مشهور دي هر ځای ته چې مونږ که بهر هیوادونو ته ځو مونږ شوز وغیره له ځو دوبۍ ته ځو یا قطر ته ځو نو هلته هم لکه مونږ کوشش کوو چې لکه کابلي خوراک وکړو د هغې وجه دا وي چې لکه دوی مرچکې ډېر زیات نه استعمالوي دا د دې ټول زیات سیټ اپ دی دلته د فیمیل لپاره د زنانو لپاره خپل دغه دی د مستوراتو لپاره خپل ځای دی نو هغې کې لکه دی لکه چې زموږ څومره میندې خویندې دي نو هغوی دلته راځي او دلته نه تیکه خوري خپل فیملي سره راځي او دغه تیکې پخېږي د دغې پخلی دی دا او د دې ټیسټ به زه تاسو سره شیر کوم دا چې کله سیخونه تیار شي که نه نو بیا به زه تاسو سره هغه ټایم کې هم شریک کوم بالکل دا خدا دا د دې کې هېڅ شک نشته ما همدغه خبره وکړه بس مونږ خپلو کې یو وي مړه مونږ څوک نشي بیلولی داسې خبره نشته زموږ مینه محبت د یو بل سره هغه ډېر زیات دغه دی اذان هم کېږي انشاءالله دې نه پس بیا تاسو سره نور حالات شریک کوم واخلئ عبید ګمریانې یم څنګه یې تاسو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ
دغه لوګي او دغه ټول هر څه چې وینئ ما تاسو سره حالات شریک کړل. د افغانانو ملګرو دغه هوټل دی او مدینه چې د تکې لپاره ډېر زیات مشهور دی، ډېره ټیسټي وي د دې د تکه. زه خو په لومړي ځل راغلم، ابوبکر او کاشف زما ملګري دي، هغوی سره دې الله خوښ کړي. زه یې راوستم او دومره مینه ناکو خلکو سره یې مخامخ هم کړم. د خوراک سټارټ حوالې سره ډېرې خبرې اترې کېږي. سیخ تیار دی؟ ها، نو ټیسټ خو زه به تاسو ته زه ووایم چې لکه زما په خبره خو به تاسو یقین کوئ، ځکه چې ما دې نه مخکې څومره ویډیوز کړي دي، که هغه د چاولو حوالې سره دي، که هغه نورو پخلي حوالې سره دي. د هغې ټیسټ ډېر زیات ایک نمبر و، ډېر زبردست و. او دا هم داسې زبردست ټیسټ دی چې د هغې په الفاظو کې بیانېدل نه کېږي. د دوی څنګه چې تاسو دوی دا بورډ وینئ، د دوی صرف یو برانچ دی همدلته فقیر آباد کې. تازه غوښه، بلکل فرش غوښه دوی دغه کوي او هغه ورکوي خلکو ته سرو کوي. د دوی د چټنۍ انداز ډېر زیات زبردست دی او دلته ډېر خلک راځي. په ګرمیانو کې رش چونکې زیات وي ګرمیانو کې، او په یخنۍ کې لږ شان رش کم وي د خلکو. خو بهرحال یو ځانګړی حیثیت لري، ضرور راشئ. د دې ټیسټ ډېر زیات زبردست دی. تاسو خپل فیملي سره هم راتلی شئ. دغه سایډ ته د دوی خپل کیبن دي د هغه دپاره، مستوراتو دپاره، د فیملیز دپاره خپل کیبن دي، هغې ته خپل فیملي ځان ته راوستی شئ او دلته د دغې لذتونو نه فایده اخیستی شئ، دا ټیسټ چتولی شئ او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې خوراک به خو ډېر ځایونو کې کېږي، خو د هغې صفایي معیار سټینډرډ چې کوم دی هغه ډېر کم خلک ساتي. نو هیله لرم چې دغه پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي. په روټۍ باندې هم تاسو سره څه لږ شان حالات کوشش کوم چې ډسکس کړم، خو دا به بولې به زه وایم چې د دې خوند څنګه وي. یقینا ما خو تاسو ته ووایي چې د ګیس او د کویلې پخلي کې فرق وي. کویلې کې ډېر زیات ښه ټیسټ وي او څنګه چې موږ تاسو ووایو چې لکه زموږ زاړه روایات چونکې لرګي او کویله وه، ګیس خو نه، نو هغه ټایم کې ټیسټ و. زه نن هم دا خبره ډېر وثوق سره کوم چې زموږ میاندو، زموږ نیاګانو به کوم پخلی کولو، هغه زموږ د اوس کوم جینکۍ نه شي کولی، ډېرې بښنې سره هغې کې اوس هغه ټیسټ نه. د هغې وجه دا وه چې هر څه چې کوم وو هغه نیچرل وو، مصنوعي څیزونه نه وو. ګیس باندې که ته هر څنګه پخلی وکړې خو دې کویلې ته نه رسي. نو ضرور راشي دلته او د دې ټیسټ لکه انجوای کوي خپلو ملګرو سره. الله دې وکړي چې زمونږ په دې ملک کې، زمونږ ګران هېواد افغانستان کې ټول ځایونو کې امن راشي، چې کوم ځای کې پښتون دی، کوم ځای کې مسلمان دی، فلسطین دی، هلته امن راشي او موږ او تاسو ښکلې مینې ویشو یو بل سره. ډېره مننه، خوشحاله وباد. جي ملګرو، نو تکې راغې او په دې باندې کاشف دغه مساله په خپله اچو کړه. کاشف ته ډېره زیاته پته ده. ډېر زبردست ټیسټ دی. همداسې د دې نه علاوه چې مسالې اچوي، دلته مسالې پرتې د خپل ټیسټ مطابق بلکل پرهیزانه خوراک دی. پرهیزانه کې بیا ډېر ټیسټي هم دی، ډېر زیات مزېدار دی. د دې تکه ډېره زیاته سپېشل ده، چونکې دا د وړوکي څاروي وي، کچه څاروي دی، تیږې اسکۍ راځي په خپله باندې هغې نه تکې کوي او بیا دلته خلکو ته سرو کوي. او ما چې څنګه تاسو ته د چټنۍ خبره کوله، نو چټني ډېره زیاته زبردسته اوږده ورکړي او ډېر هر څه دي ورکړي. ملګري تاسو ته ووایي چې په دې انګریډینټ د دې کې څه څه دي، دغه ټول هر څه دي ورکړي، په زړه بوج هم نه جوړوي. نو د خوراک کار دپاره یو ډېر ښه ځای دی، سکونه ماحول دی، د ښار نه لږ لرې دی. د نورې تکې راغی. بهرحال زما تاسو سره شیر کولې. الله دې وکړي چې تاسو دلته راشئ، د دې خوندونه واخلئ، د دې ټیسټونه واخلئ. ستا خوښه شوي؟ بلکل ډېره. دا ډېر په لږه راوستي نو زه مننه کوم د کاشف بھائی، د ابوبکر، د دوی ټولو ملګرو ډېره مننه کوم چې هغوی سره راغله، سړی مرستیا وکړه. موږ د دې ځای پروګرام تاسو هم ضرور راشئ. ډېره مننه، خوشحاله وباد.